نو علما ذکر کوي وای هر انسان سره دا شیطان موجود دی رسول الله صلی الله علیه وسلم نه صحابو تپوس کو د الله پیغمبر ستاسو هم دغه کیفیت دی ستاسو هم دغه کیفیت دی رسول الله مبارک ورته او صحابو زمام دغه کیفیت دی خو وی زما دغه شیطان الله زما تابع کړی دی وی ما ته د نیکې خبرې تلقین کوي ما ته د نیکې خبرې تلقین کوي خو زمونږ ستاسو دا چې کم دی که نه زمونږ ستاسو خو ګورې دا هغه ښه پکې چېته ښه په دې شیطانت کې هغه ګلې شوي دي ښه صحیح شوه نو چېرته ګورې نیک کار مونږ تاسو ته نه ښیي چې څه د ګناه کاري که نه نو په هغې باندې مونږ تاسو اموخته کوي نو شیطان هر ټیم انسان ته په دې اړه کې د ګناه د کار وسوسه پیدا کوي د نه شي نه ورته شی جوړه کړي ښه هسې ورته د اوړو پیشو جوړه کړي د ګناه کار ورته خیسته کړي هغې سره یې په دې اړه کې یو انس او یو خوند او یو لذت والا پیدا کړي حالانکه حقیقت حال اس دی حقیقت حال صرف او صرف د افلاطون هغه د تخیل خبره ای ښه د تخیل خبره ای علما ذکر کوي افلاطون د یو مشهور فلسفي تیر شوی دی مشهور فلسفي دی یو ځلې د بادشاه دربار ته لړ نو بادشاه هغه والا ډېر چې کمدنه هغه دا ډېر زیات اکرام یې والا ونه کړو ډېر سپورې ستغې حقارت یې بېعزتي والا وکړه افلاطون په دې خبره باندې ډېر سخت خفه شو ځکه افلاطون دا یو ډېر مشهور شخصیت و نو دې بادشاه پسې پیغام راولېږه چې بادشاه څه چل به کې زما په پلانکۍ ورځ باندې په پلانکي ټیم باندې به زما میلمه یې زما میلمه به یې په پلانکي ځای کې به راځې او ورته څه وایي وایي ستا چې څومره د دربار خلق دی وزیران دي که مشیران دي که ستا څومره د دربار خلق دی دا ټول به ځان سره راولي بادشاه وایي یاره دا غریب سړی دی په یو ځنګل کې په یو جونګړه کې پاتې کېږي دی زما میلمستیا به څوک او زما د دې وزیرانو د دې مشیرانو زما د دې دربار د خلقو میلمستیا خو یې ګرانه ده خو بیا ورته ښه وکړل ټیک ته وایي درځو به علما ذکر کوي چې کله هغه ورځ راله که نه نو د افلاطون والا دعوت چې کوم مقرر کړی دا یې د ماښام په ټیم کې مقرر کړی نو بیا بادشاه را روان دی چې کله هغې ځنګل ته رانږدې شه که نه علما وایي بادشاه ګوري ځنګل هېڅ شی نشته چار چاپېره قمقمې لګېدلې دي محلات دي ښکلی زبردست قالین دی پکې چې کمدن هغه ملغلرې یاقوت او مرجان پکې لګېدلي دي بادشاه حیران دی چې د افلاطون په دې یو څو ورځو کې دا څه کمال وکړو دا داسې د څه وکړل چې دی د ځنګل دا نقشه مکمل بدله کړه اوږده اوږده محلات دي چاپېره چې کوم دی هغه ښکلی رونق دی بادشاه حیران دی د دربار خلق ټول حیران دي چې دا په دې لږ وخت کې دا دومره ډېر کار دا خو د انسان د بس خبره نه ده چې څنګه ور مخامخ شو که نه استقبال ته ورته په زرګونو خلق ولاړ دي بادشاه بیا حیران شو چې افلاطون یو کمزور یو غریب سړی په دې ځنګل کې پاتې کېږي او بیا دا دومره زبردست انتظام دا د چته نه بادشاه ډېر سخت چې کوم دی هغه حیران دی چې دا څنګه چل کېږي نو بیا زبردست خوراکونه د هغه چې څومره هم د بادشاه تصور و د بادشاه د میلمستیا نه عالیشانه میلمستیا ورته ورکړه وزیران حیران دي چې دا څنګه چل دی چې کله خوراکونه یې وکړل ورپسې هغه مشروب والا شراب یې ورته پیش کړل ورسره د دې د آرام او د آسایش چې څومره اسباب و هغه یې ورته پیش کړل ښه علما ذکر کوي وزیران مشیران چې کله د خوراک او د څښاک نه د شراب او د هر څه نه فارغه شو که نه نو بیا افلاطون ورته وی د هر یو انسان دپاره اوس ځان ځان کمره ده ورځئ ورته په دې محل کې هر انسان دپاره ځان ځان کمره ده په دې محل کې رالل هر سړی چې کوم دی هغه خپلې کمرې ته ځي پکې مزیدار قالین دی مزیدار بسترې پکې خوري دي بس ورته وروختل علما ذکر کوي چې کله سحر شه که نه
او بادشاه سترګې کولاو شوې نو د بادشاه سترګې په دې کولاو چې د انور هغه تپش او د انور هغه رڼاګانې او د انور هغه ګرمي پرې ولګېده نو چې بادشاه سترګې کولاو شوې بادشاه په یو لک دک صحرا کې په شګو کې پروت دی وزیران ټول چې کوم نه هغه په شګو کې پراته دي چاپېره ګوري اوس هر یو را د شګو نه راپاسي او بس سر څنډي نو سر څنډي نو بیا بادشاه ګوري چاپېره نه محلات شته نه قالین شته نه هغه یاقوت او مرجان شته یو صحرا ده افلاطون هغه جونګړی نه چې کله را بهر شه که نه نو دا بادشاه ورته غوسه شه افلاطون دا دې څه کړي دا بیګا سو دا اوس څه دي نو بیا افلاطون ورته وایي حضرت خفه کېږئ ما دا صرف زما د تخیل یو کرشمه وه هغه مې تاسو ته ښوله تخیل هغه مې درته کرشمه هغه مې درته ظاهر کړی زما د تخیل هغه آثار وې تاسو لیدل چې ستاسو د سوچ نه م خیسته ستاسو د سوچ نه م خیسته نو ګوره یاد ساتئ دا شیطان هم ګوره د انسان ته د نه څیزونه ورته شی جوړ کي یو بیکاره شی به او دومره یې ورته خیسته کي که نه دومره یې ورته خیسته کي چې بس صحیح بس دته ټوله دنیا چې کوم نه هغه دغسې ښکارېږي ګوره شیطان انسان ته لومبی د ګناه د کار ډایرکشن ورته ورکي ډایرکشن ورته ورکي وایي دا د ګناه کار دی لکه یاره ډېر داسې دی نو یاره ډېر خوند دی پکې ډېر داسې دی او بیا چې کله هغه د ګناه کار پې وکړي که نه نو بیا یې شرموي هم ګورې ښه شرموي هم ټیک شوه نو بهرحال علما ذکر کوي وایي چې کله دا فرعون د حضرت موسی علیه السلام په زمانه کې چې کوم فرعون و د خدایي دعوه وکړه که نه چې د خدایي دعوه یې وکړه نو دا ابلیس راولګېدو په انساني شکل کې رالی د دیوال نه بل طرف ته ودرېدو او چغې وویل یا فرعون یا فرعون نو دا فرعون نه ولګېده وی یاره د دې دیوال شاته چې څوک دي بار بار چغې وایي هغه نوکر ته وایي ورشه وګوره ته وایي نو چې رالی نو دا ابلیس دی د فرعون ته وایي ای فرعونه عجیبه سړی وی دعوه د خدایۍ کې او د دیوال نه رستو درته پته نه لګي چې څوک دي ته وی څنګه خدای نو شیطان په دا فرعون په دې خبره باندې ډېر غټ ملامته شو په دې ذهن کې دا خبر راغله اوهو دا زه چې سوام دا خواسې غول خورم ښه دا خواسې خبرې کوم نو بیا په دې زړه کې د توبې طرف ته میلان پیدا شه چې په دې کار خو توبه ایستل پکار دی نو دا شیطان ورته د بل طرفه شو دته پته ولګېده چې اوس خو سرې اوس خو زما یو ملګری د پاټۍ یو ملګری مې کمیږي که نه ځکه نن خو خلق ځان سره په پاټۍ کې ملګري سیوا کوي که نه هر سړی دا وایي چې زما زما ملګري دي زیاتي نسواریان زیاتی صحیح شوه او دا چې کوم سګرټي که نه دغه سګرټیان سیوا کوي چې کوم چرسي نو هغوی چې کوم چرګانو والی نو هغوی ځان سره چرګانو والا سیوا کوي ښه ٹھیک شوه چې کوم مجلس شي چې انسان کې کوم خصلت موجودي د ده کوشش دی چې ځان له دې ډله مضبوطه کړي ښه ځان له دې ډله مضبوطه کړي نو بهرحال سرې د دې شیطان هم کوشش دا دی چې ځان له په جهنم کې ډله مضبوطه کړي که نه نو چې د ده نه په یو سړی پکې کمیږي نو دی پې خفه کېږي که نه بیا دی پې خفه کېږي نو ورته د بل طرفه شو وی توبه ونه باسې ګورې توبه ونه باسې وی خلق په دې دغه د مړ پلار او د نیکه هغه تاریخ په بیانوي چې د پلار داسې و د نیکه داسې و نو ګورې د پلار او د نیکه هغه نوم به بدنام کړي وی توبه ونه باسې نو بیا یې کلک که بیا یې کلک شیطان کار دغه دی لومبی د ګناه کار به درته وښیي د ګناه په کار به دې ورمخکې کي ستا په دې زړه کې به داسې د ګناه یو کار طرف ته داسې میلان پیدا کړي ته به په ځان هم نه پوه او په مخه کړی به یې ښه او دغې شیطان دغې نفس دغه ګوره ډېر خلک رغړولی دي ډېر خلق یې چې کوم نه هغه رغړولی دي هغه ښه اولیا ښه بزرګان ښه عبادت ګزاران دا ګوره چې کوم نن هغه دا د شیطان رغړولی دي مونږه تاسو ورته سیو هغه یو ځلې یو کاکاو نو هغه به مونځ نه کو
موز به نه کو نو چېرته تبلیغي ملګري چې کوم دنه هغه ورپسې تللي دي او په دې هغه ته د مونځ هغه صفات بیان کړي دي او د مونځ اهمیت یې ورته بیان کړی دی نو هغه په دې زړه کې چې کوم دنه دغه کوي یاره ځه دی وایي نو راشه مونځ به وکړه نو چې راغلی او داسې وکړو مونځ یې وکړو چې کور ته لاړ نو میښه یې مړه شوه میښه یې مړه شوه ټیک شوه نو بیا چې بل مونځ له راغلی چې بل مونځ یې وکړو که نه چې کور ته لاړو یو غوا ولاړه وه هغه غوا مړه شوه چې په درېیم چې کور ته لاړ که نه نو په کور کې یو بیزه وه هغې داسې اوازونه یې شروع کړل اوازونه یې شروع کړل نو دی ورته مخې ور راوړو وی ګورې ته له خو بس یو اودس مې کافي دی ښه تا ته خو وي د ضرورت نشته تا له خو وي یو اودس کافي دی که صرف اودس مې وکړو نو وی ته به دی ښه صحیح شوه نو مونږ تاسو ګورې څه یو مونږ تاسو له ګوره د شیطان صرف اودس کافي دی نور هغه ښه اولیاء یې رغړولي دي ښه خو بزرگان هغه د شیطان د وسوسو نه نه دي بچ شوي خو موږ به سوال د الله نه کوو چې الله دې زموږ حفاظت وکړي الله دې موږ د دې شیطان د شر نه وساتي ځکه د شیطان وسوسه د شیطان دام د شیطان هغه چې کوم ګزار دی دا ګوره ډېر زیات سخت دی ډېر زیات سخت دی او داسې کله کله انسان ته یو داسې کار ور اموخته کي د دین کار وي تا ته به په ظاهره کې د دین ښکار ښکاري او حالانکې هغه به ستا دپاره د نقصان او د الله نه د لرېوالي سبب جوړیږي ښه صحیح شوه نو ځکه خو علما ذکر کوي چې فقیه واحد اشد علی الشیطان من الف عابدین دا حدیث دی که نه یو فقیه عالم وایي څه دی دا وایي په شیطان باندې د زرو عبادت گزارو نه زیات ګران دی خو ګورې د دې نه دا فقیه مراد نه دی چې کوم هغه د فقې دا یو څو کتابونه یې ویلي ښه د فقې دا یو څو کتابونه ویلي د دې نه دا مراد نه دی بلکې د فقیه نه مطلب هغه عالم دی چې کوم عالم سي کوم عالم هغه د الله تعالی د معرفت هغه مقام ورته حاصل وي نو چې کله دته د الله د معرفت مقام حاصل وي که نه نو دی د شیطان هغه دو د شیطان هغه غزار د شیطان هغه لار پیژني نو چې کله دا شیطان غزار کوي که نه نو دی خلقو ته د هغې خبر ورکړي چې ګورې دا د شیطان غزار دی ځان ترې وساتئ دغه ترې نه مراد دی ښه چې کوم ته د الله معرفت حاصل وي کوم ته د الله معرفت حاصل وي دا نه ده چې ګینې بس قدوري وویله او شرح الوقایې ووي کنز الدقایق ووي یا یې څلور هدایې ووي نو ګینې بس دنه فقیه جوړ شه دغه فقیه نه دی ښه فقیه نه مطلب هغه معرفت د الله والا چې چاته د الله معرفت حاصلي ښه صحیح شوه نو بهرحال عرض مې دا کو چې شیطان دا غدار ګوره ډېر زیات سخت دي د دې نه بچ کېدل دا ډېر ګران دي الله دې ترې مونږ تاسو ساتي ښه جي